المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما قابل قدر مسلمان نور الله سبحانه وتعالى منگو تاسو لا په بدن کې مختلف قوتونه پیدا کړي چې هغه قوتونه به منگو تاسو صحیح ځای کې استعمالوو. که منگو تاسو په هغه قوتونو کې یو قوت هم غلط ځای کې استعمال کړه دا به ظلم وي. او د ظلم معنا علماء کړی دا وضع الشیء فی غیر محله. نو موږ تاسو له فکر دي چې دا قوتونه په صحیح ځای کې استعمال کړو. قوت سامعه دا اوریدو قوت دا رب العالمین هر انسان ته ورکوي. خو د بعض انسانانو رب العالمین دا قوت واخلي او دا اکثر انسانانو سره قوت وي. خدا به موږ تاسو صحیح ځای کې استعمالوو. په دې به موږ تاسو د الله کتاب اورو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښایسته خبرې به پې اورو او یو بل ته د خیر رسولو دپاره به استعمالوو. د مظلوم چغه به په دې غوږونو اورو. یوازې اورېدل نه بلکې هغې سره به تعاون هم کوو. بیا دپاره د افادې او استفادې به استعمالوو. د سترګې رب العالمین عظیم نعمت او عظیم قوت هر انسان ته ورکوي. دا به هم موږ تاسو صحیح ځای کې استعمالوو. دغه رنګې دماغ دی او دغه رنګې دا عظیم نعمت او عظیم قوت الله انسان له ورکړې دا ژبه ده. په دې باندې انسان مختلف لذتونه هم محسوسولی شي، مختلف خوندونه په دې ژبه معلومي. دا یو لیبارټري ده، دا پوز هم لیبارټري ده او ژبه هم لیبارټري ده. ژبه هم دا معلوموي چې ګوره دا شی تریخ دی او نقصاني دی، دا د خېټې ته مور ګزاره. او چې بدبویه وي نو هغه پوزه معلوموي. دا لیبارټري نه الله موږ تاسو ته پیدا کړي او داسې عظیمه لیبارټري ده چې په دې باندې په زرهاو خوندونه انسان معلومولی شي. په دې ژبه باندې مختلف لغات استعمالولی شي، عربي هم پې ویلی شي، انګلیش هم پې ویلی شي، پښتو هره ژبه په دې یو ژبه باندې ویلی شي. د هر لغت نه په دې یو ژبه خبرې کولی شي. او دا عظیم قوت الله پیدا کړی، عظیم نعمت دی او هر چا سره شته. او داسې یوه آله ده جارحة الکلام ورته وایي، د خبرو یوه جارحه ده چې هډوکی نه لري. خو ګوره د دې دا زهر هم ډېر خطرناک دی. او هره ګناه چې صادرېږي د ژبې نه موږ چې سوچ کړی دی اکثر دا ګناه کبیره وي. دروغ په ژبه ویلی کېږي. که سوچو کې کیزم و دروغ ګناه کبیره ده. نمیمه چغلي د دې باره کې چې تحقیق وکړي دا هم ګناه کبیره. دو مسلمانان خپل منځ کې جنګول، دا کار چې کېږي دا پرې ژبې په توسط باندې کېږي. غیبت چې ورته وایي، یو مسلمان کې یو عیب نه وي، یو عیب پکې وي او پوش شی بیانوي، دې ته غیبت وایي. یو عیب مسلمان کې شته او پوش شی بیانوي، د هغې د اهانت او سپکوالي دپاره دا کوي. نو دا غیبت چې کېږي دا د ژبې نه کېږي، دا هم ګناه کبیره ده. او حدیث کې دا غیبت اشد من الزنا، دا سخته ګناه ده. دغه رنګې افترا، په چا دروغ تړل، دا هم د ژبې نه کېږي. دغه رنګې تهمت، دغه رنګې کنزل، سب چې ته په عربی کې وایي سب و شتم، یعنی هر ګناه ته را اخلو د دې ژبې صادرېږي او هغه په قرآن او سنت کې تلا.
قرآن او سنت متا تر دې نتیجه درکړي چې دا ګناه کبیره ده. علماء کتابونه لیکلي دي الکبائر فرمان کتاب الکبائر امام زاهبی لیکره نور علماء لیکلي چغلی غیبت کنزل سپک سپوره تهمت افتراء دا ټول ګناهونه چې دا کبائر کې شمار کړي الته حکم لیکل دی دا کبیره ده. غیبت ګناه کبیره چغلی ګناه کبیره دروغ ګناه کبیره تهمت ګناه کبیره یعنی ته جبه نه چې کومه ګناه وزي د جبه نه ساتلی د غوګون او سترګې داخله یو طرف ته کړه دا به ګناه کبیره. نو د دې وجنه شریعت مطهره د جبه د حفاظت د سخت خبره موږ تاسو کړی خلکو د دې شی حفاظت وکړي. زموږ ډېر انسانان دي موږ پښتانه او تقلتو وایي او څوک ته یو څه نوم وایي بس په مخه خبرې کوي لګي څه چې ورشي هغه وایي څه چې بړه غواړي هغه وایي. حالانکه دله دا په دې خبره ځان خبرول دله پکار دي. رب العالمین قرآن کې فرمایلی دي ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. دا چې د خلینو هر خبره وباسي ما يلفظ من قول دا چې د جبه نه څه وباسي د خلینو به تیار ملائکه ته حاضر دي لیکي. نو که ته هر خبره کې ملائکه لیکي نو که ته غلطه خبره کې دا دل لیکي نو ښه خبردار چې په دې جبه خې خبره وکړي. نو که انسان په دې آیت باندې عمل شروع کړي دا خبرې به کمې شي او د چا خبرې چې کمې شي عقل یې کامل شي. د وجه علماء لیکلي دي کتابونه کې وایي کله چې خبرې کمې شي تم العقل عقل پوره شي. اذا نقص الكلام تم العقل دا مقولي علماء په دې وړو وړو کتابونو کې راغستي دي. علماء دام لیکلي دي یو حدیث رسول الله راوړی چې رسول الله فرمایلی دي من صمت نجا. دا حدیث دی څوک چې خاموش او چوپ پاتې شو د سړي ته نجات ملاو نجات یې وموند. او بل ځای کې د الله نبی نه تپوس کوي عقبه بن عامر رضی الله عنه تپوس کوي یا رسول الله من نجاتو دا خلاصې چې سړي ته ملاویږي نجات دا پس ملاویږي. نو د الله نبی ته فرمایل چې امسک علیک لسانک دا جبه ته خود نو دا بند وساته یعنی دا خپل قابو کې راولا جب خپل مملوکه کوته مالک شه جب محکومه کوته حاکم شه دا جب